هل من ناصر ينصرنا سوارلا ساوا کالا مخی یو آواز شوه و هل من ناصر ينصرنا چوکشتایوی با سمدد و کوی آواز کربلا که شوه و کربلا که 72 کسان آنو بدی 35 کسان خو د یزید لخکر نرغلی و 18 بنی هاشم و څه وړه بچي و خو هغه وخت د یزید دا خیال و چې د حسین مو ختم کو خو چې کله 11 ورځې باندې ورمنه کربلا نه تلله نو ایبان ته وویله چې ما خفه کېږه زه د سترګې غړوم چې دا د کربلا شهر به آباد کېږي دا ته به په کروڑو خلک رسي نن دې کسوي که نه د کسوي چې کربلا ته په کروڑو خلک رسي دا نن کومه مسله دی دا مسله قربان شون شانور صاحب نه خو دا د یو شانور صاحب مسله نه دی دا د سید مات پیر قسم بابا مسله هم دی دا د سید خلیل شیرازي مسله هم دی دا بل ځای کې د شیعه ولی زیارت وي هغه مسله هم دی د زیاراتو کې لکه هغه صاحب خبره وکړه زیارتونو کې د موږ ګمې نه ګډوو زیارتونو کې د موږ شرک نه کوو زیارتونو کې د موږ غلط کار نه کوو یوه ناره به لکه لږ اوبه راکړي ناره حیدري درې وارې وایي چې لبیک یا حسین 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 مو د زیارتونو کې پټه خبره نه دی نجاب نه واخله شام نه راواخله تیرا پورې مو زیارتونو کې د لمنځونه کوو د خدای لمونځ نه کوو لمونځ جومات کې کېږي که تا جومات چې ته آباد دی تا جومات زه برداشت کوم هغه ځای کې ته به ما زیارت برداشت کوې که غلطه خبره کوم بیا ما ته وایه زموږ زیارتونه دا جومات خو دې حیثیت لري دا حرمین صرف مکه مدینه حرمین نه دي کربلا حرمین کې دی نجاب حرمین کې دی دا تیرا والا د نور اولیاء هغه پانیپت کې وي که چېرته وي دا ټول حرمین کې دي جانه خبرې ته نه کوم اقبال ته څه وایي دکتر میر انور شاه نیکه بو علی شاه کلندر په متعلق اقبال سیاهی مصنوی کی ریایی با تو میگویم حدیث بو علی در سواد هند نام او جلی اقبال دیایی تو تا زد بو علی حدیث بیان کن آقا بو علی سب طول هندوستان که آقا نما علی غنده جلی ده موس خبر اصله زه خبرونه خبر نیم خو څو ورځې مو یاد وه کسان لاړ وو خدای ډېره مهرباني ایمني صاحبه وهلته سجاد ساجد توري مو جردیل صاحب ته هم دا ویلي دي چې اوس څه مسله دی بېګا خو طالب و بېګا خو داعش و بېګا تاریخ نه و بېګا تا ویله دا ضلع نه دی او ضلع دی طالبان نشته داعش نشته اوس څه مسله دی کچیری حکومت وی کچیری فوج وی کچیری جرنیل وی کچیری باجوه صاحب وی کچیری عمران خان وی نه د دوی ریچا وی نه دا زیارتونه د خلاص کی دا زیارتونه د جوړ کی که بیا نه وي نو ته تل غوره تاسې په مخ کې نه شم کوئ بیا زه کېدای شي ملګرو سره مصطفا وکړو بیا به داسې خبره وکړو څه بعد دغه شعر یې ختمومه څه جنګدان به هم خواند وکړي اسرائیله جنګدان به هم خواند وکړي اسرائیله که دیدن وکړي د مخ ښکلي اشنا وي که بیا که څوک مړ شو نو خپل مرکز ته به کېږي ناره ختمومه اندا دوای غني کسي غني یو مجتهد تیر شوی دی هغه مجتهد د امام خمینی امر شد و سید علی قاضی
دشت ملنګانو خبرې د نه کوو که قربې کې نه وي نه به وي خمیني خپله مرشد لرلو د هغه مرشد سید علي قاضي دی یایي چې زه د عباس علمدار زیارت کې ولاړ وم د عباس د خبره لږه واورئ د عباس علمدار زیارت کې ولاړ وم یایي چې زه دای موضوع وم ټول عمر به زه وضو کې وم خو کله سړي نه په ویښ شي یایي یو لیونی ملنګ راغلو راته ویې ویله چې آغا صاحب بغیر وضو نه ته خیالته ننوځې چې زه حیران شم دا سړی څنګه خبر دی چې به وضو مات شوی دی یایي ته لمونځ به کله وکړو زه خپل حد ته رسېدلی وم دله پر دې اس کې وي مخکې نه شوم تللی همدا ملنګ بیا راغلو راته ویې ویله چې څومره اولیان دي دنیا مخکې چې څومره ولیان دي د هغوی پناهګاه د عباس علمدار دی نو زه دې وایم یا عباس علمداره ته د شاه انور مرشد یې ته د میر قاسم مرشد یې ته د خلیل شیرازي مرشد یې ته د ټول اولیاء مرشد یې یا د کربلا علمداره د ابو صلاح خیر و خیرات سر ته ورسوه و قریب بیا موږ ته د قربانۍ توفیق راکړه یو وارې وایي چې لبیک یا حسین 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 خود جواب را کنید من از اون عرض کنید نعره حیدری آقا کوئی سنت مدد ده مهر سنت خواست کنم سخروشی